ऑपरेशन معطل شو اس اسمی ऑपरेशन باندې اف آی آر وشي فوري طور پر دینه علاوه چې کوم به غیرت څه شو شریار دا لګ نیولې له خپل وی ما بربند کړي په دې استقلی اف آی آر وشي او د دې برپور تاسو کړل شي او دا کمیټه چې کوم جوړه شو دا ای جی او سی سی پی نه کوي دا یا د آرمی په نگرانی کې وشي یا د جوډیشنل په نگرانی کې وشي روړه پولیس فیصلې مونږ ته نه دي منظوري دا کرپټ رحیم قدرمنو زه یم ستاسو ورور کاشف خان خلیل دا ټیم کې موجود یو پېښور پریس کلب مخې ته موجود یو کم چې امیر کومه واقعه د هغې خلاف د تاکال او د ټول پېښور خلک راوتي دي او یو لوی احتجاج شروع دی قدرمنو راځي دلته چې کم خلکو احتجاج کړی دی او څه باره کې راوتي دي هغې سره به ملاویږو چې هغې دې باره کې څه وایي آیا پولیس چې کوم معطل شوي دي دا مني دا معطل کېدل مني یا نه مني یا د دې نور څه غوښتنه د حکومت وک نه څه غوښتنه کوي دې ټیم کې موږ سره یو ملګری ولاړ دی هغه به خپل تعارف وکړي او بیا به موږ ته ووایي چې دې احتجاج څه باره کې روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام زه د تاکال ممبر یم ټول ممبر یم زمونږ د امیر سره شانه به شانه ولاړ یو چې کوم حرکت پولیس کړی دی دا به خدای او په رسول هم ناروا دی سل غلطیان الله معاف کړي نو تی څنګه نه معاف کړي امیر نه یو غلطي وشوه په نشه کې تاسو له دومره حرکت نو پکار تاسو هم ولا ورکړه ټول عوام تاسو سره ولاړ ډېر ښه مو ورته چې صدام ولا ورکړه خو چې دا دویم حرکت کوم تاسو وکړو دا هم د پښتو نه د مسلمانانو ډېر بهر حرکت کړی دی زه د کې بي کې پولیس ته مرداباد وایم چې زما په خوله هغه لفظونه چې کوم زه دې ته وایم او شهریار خان چې تا کومه ویډیو وایرل کړې ده چې دا ما د افسرانو په وینا کړې ده زه تا ته هم مرداباد وایم او چې کوم ولسوالو دا حرکت کړی دی د دې په خاندان دې نه حالت شي د دې په مور او پلار دې نه حالت شي موږ امیر سره شانه به شانه ولاړ یو مونږ دې وخت کې نه پارټي ګورو نه دې وخت کې مونږ پیپل ګورو نه نیشنل ګورو نه پی ټی آی ګورو مونږ خلیل قوم ګورو مونږ خلیل قوم روزل شوي یو مونږ به امیر سره یو څه چې زموږ نه کېږي موږ به کوو که دا روډ بندېږي که زموږ ځان پکې ځي که موږ پکې زخمي کېږو مونږ به بیا هم امیر سره ولاړ یو زما د کې بي کې د پولیس نه مرداباد دی بیا هم مرداباد دی دا د افسرانو په وینا شوی دی دا د افسرانو په خبرو باندې شوی کې بي کې پولیس مرداباد ګورو چې دې د احتجاج باره کې څه وایي او څه غوښتنه لري السلام علیکم زه ملک نوشاد ایکس پریزیډنټ یو 41 پلوسینا زما رونو ټولو پښتنو ته که د بلوچستان پښتانه دی او که د خیبر پښتونخوا دی خو د پښتون یو نوم دی او پښتون که نن ځان ونه پېژندو نو داسې بې حیایي به کېږي په 302 کې سړی مړ شي چېرته پولیس ته پرتوګ ونه ښکو عمران خان د قوم وزیر اعظم دی د ملک وزیر اعظم دی پولیس ته پرتوګ ونه ښکو مولانا فضل الرحمن غټ سیاسي لیډر دی پولیس ته ورپسې کنځل کېږي خو هغه چاته دا ونه ویل چې دلته پرتوګ وځي زمونږ وزیر اعلی صاحب او زمونږ متعلقه زمونږ ګورمنټ چې کوم دی زمونږ د خلیلو سره زمونږ د پښتنو سره یو بد شوي دی هغه بد په معمولي یو کنځلو شوي دی سمل کې نه وران کړي آئین کې مداخلت نه کړي عدالت کې خلاف ورزي نه کړي تاڼه کې خلاف ورزي نه کړي د اردو خلاف ورزي نه کړي د ګل خلاف ورزي نه کړي د سرکاري ګاڼې خلاف ورزي نه کړي د سرکاري گاډي خلاف ورزي نه کړي صرف خلاف ورزي دا کړي چې یو نشه عمران الدین ته نشه نه کې شهریار ته نشه نه کې زما یو ورور په نشه کې خبرې کړې وې کنځلې کړې د کنځلو بدله کې به پې پرچه کړې وه چې څه ستا دفعه وه به تا چلولې وه لیکن تا زما پښتون ورور نه پرتوګ وښکو د دې بدله دې وله دا ورکه دا دې زما ټولو خلیلو له په مخ څپېړه ورکه خلیل د دې لپاره ولاړ دی چې نن زما یو د خلیل ورور سره داسې کېږي ټوله پښتونخوا
خو تا د تاکال ټوله کې پی کې زما وروڼو دې لپاره راپاڅئ را بیدار شئ د امیر په باره کې موږ د زیاتی کېږي بیا به داسې زیاتی کېږي زه وایم چې د پښتون حق د دې تپوس ونه شو قسم په خدای چې زه د پولیس مرګ ته تیار یم والله کوم زه په ځان باندې دریغ وکړم زه د پولیس مرګ ته تیار یم ولې چې سبا زما د بل رور سره داسې بې عزتي کېږي دا موږ پښتانه نشو برداشت کوی تر څو پورې به د پښتنو سره داسې زیاتی کېږي داسې ظلم به کېږي دا د برته باچا خان بابا یو خبره کومه سیاست پکې نه چوپ کاږم وایي راځئ یو کېږو ګنې وره کېږو چې موږ را یو نه شو نو سبا لپاره بیا موږ نشو را یو کېدی د دې نه به زموږ د پښتنو لپاره کومه بله غټه د غیرت د پښتو د زموږ د پښتنو جنازې ووتې په تاڼو کې زموږ د پښتنو لغړې ویډیوګانې کېږي دا پښتون دی د خپله خور مور نشته چې دا د بل سره داسې زیاتی کوي د دوی خپله خور مور د دوی تاسو بیا وګورئ د دوی سره به همدغه رنګ زیاتی شوي د دوی چې کوم سړی چې د خپله غلط دي هغه هم داسې غلط کردار کوي دا پولیس چې څومره دي دا بالکل ټیک پولیس نه دي دا خپله غلط دي نن د بل سره داسې زیاتی کوي زه قسم په خدای بیا دا خبره کوم چې د ده سره د انصاف میلاو نه شو زه د ټولو پښتنو سره د امیر تاکالي سره ودرېږم قسم په خدای کوم ولې چې د پښتون سره زیاتی شوی دی دا زیاتی موږ پښتانه نشو برداشت کوی موږ د قتل کی خو زموږ سره داسې بې عزتي نه کوي موږ د نه روزګار نه غواړو اوس د نه موږ د خپل د عزت سوال کوو زموږ عزت تاسو په دا ولګولو نن زموږ د عزت سره تاسو لوبې کوئ خدای ته وګورئ دا ظلم موږ سره بند کړئ دا ظلم موږ سره بند کړئ دا کم ظلم تاسو شروع کړی دی تاسو خو د اسلام جنازه وکړه اسلام پسې خندار اخیستې دا د مدني ریاست به داسې دا د مسلمان دا کور د دیني په یهودي کو داسې سزا ورکوي کو بل کوم غیر اسلامي یو دی کې داسې سزا یې ته موږ له راکړه دا نه په دین کې شته نه په اسلام کې شته نه په بل یو مذهب کې شته داسې زیاتی زموږ د پښتنو سره شروع دی قسم به خدای چې د دې موږ نن ملاتړ ونه کړو سبا به زموږ سره داسې زیاتی بیا کېږي زما بل رور سره به کېږي نن چې موږ ټول انصاف موږ له پکار دی زموږ ته د آی جي نه انصاف نه پکار موږ ته بره د غټه عدلانه انصاف پکار دی چې دا موتل نشي بلکې دا ډسمس شي د دې نه داسې شلوار کمیس وباسي چې دې نه داسې شلوار کمیس ونه خو سبا له بل داسې کار کوي چې شلوار کمیس دې نه وباسي موږ پښتانه کم سے کم دومره خو د وشي جینې دا کمیسونه وباسي چې سبا له خو د بل سره داسې کار نه کوي زموږ د پښتنو سره به دا زیاتی کېږي دا زیاتی موږ نشو برداشت کولی زه بیا هم دا خبره کوم کو انصاف نه خپل مطالبو کې چې حکومت وخت نه دي څه مطالبه ده السلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملک شهزاد خان دی زه د پاکستان تحریک انصاف د تاکال صدر یم چونکې نن زموږ دا ټول ملګري چې هغه که د هرې پارټۍ دي که د ان پی د پیپل پارټۍ دي او که د هر پارټۍ دي خو دا ټول مونږ چې دلته راغونډ شوي یو د خلیل قوم په دغه سره راغونډ شوي یو دلته کې چې کومه واقعه شوې ده امیر سره هغه سره چې کوم دی تاکال ایس ایچ او او د هغې عمله چې کومه دا ناخوشګواره واقعه ورسره راغلې ده مونږ ټول خلیل قوم د دې مذمت کوو او چې کومه دا عمل دوی سره کړی دی مونږ چیف جسټس اف پاکستان ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې دې باندې سو موټو ایکشن واخلی شي او دا عمله ټوله چې کومه دا د مکمل چې برخه شي نو ان شاء الله دا زموږ ټول قوم متحد یو او که زموږ د خبر باندې عمل ونه کړی شو نو موږ به نن چې کوم دی د احتجاج آغاز کوو دې کې به ټول تاکال پلوسی د بر تاکال ټول ملګري موږ سره دلته کې راغلي دي او ان شاء الله دا موږ په عهد سره چې تر څو پورې امیر زموږ ورور ته چې کوم دی انصاف نه میلاو شوي موږ به چې کوم دی دا احتجاج کوو که دې کې زموږ سرونه هم ځي خو زه دا یو مطالبه کوم د حکومت پاکستان نه چې د یو عبرت دپاره دا کم خلک چې دا کم دا پولیس والا اهلکاران دي دي صرف د تاکال د قوم ته په حواله شي او دغه رنګ چې کم دی امیر سره کړي دي چې دغه رنګ پرتګ او کورته چې کم دی چې پهله دي ټرمینیټ شي او بیا چې کم دی دینه موږ کورته او پرتګ باسو چې ټول د پاکستان یاد ساتي الله هم خوشحاله و آباد ساتي ډیره مهرباني ده همدې سره د خپل کیمرامین ابرال خلیل سره اجازه غواړو د لوی الله په امان